أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق مش كتاب ورکړی هذا كتاب داس تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او که چیرې د حق ادا نه کو به دا خلق خسارې موندونکي دي. دوام مرکب اضافي. مرکب اضافي هغه مرکب چې دی چې د نسبت او تعلق خبروي. مرکب اضافي دوه اجزا دي، یو مضاف او مضاف الیه. مضاف چې کوم تعلقي او مضاف الیه چې چا سره تعلقي، لکه مثال لکه مرکب اضافي مثال کتاب الوالد د کتاب مضاف الوالد مضاف الیه. مرکب اضافي چې دوه اجزا دي، مضاف مضاف الیه. مضاف پہچان داده یعنی مضاف الیه مضاف مورد داسې پیژنو چې دی په شروع کې بنا الف لام راغلی وي او نه به په اخر چې تنوین راغلی وي، او مضاف الیه په شروع کې الف لام او په اخر چې تنوین راتلی شي، لیکن مضاف الیه به همیشه مکسوره وي. لکه کتاب الوالد چې کتاب مضاف الوالد مضاف الیه د مرکب اضافي. قرآن شریف چې کله موږ مرکب اضافي غواړو، مرکب اضافي موږ څرنګه غواړو، موږ به ورته وګورو چې کله موږ مرکب اضافي غواړو نو موږ به اول اسم غواړو، بیا مو کچیرې اسم منده به اسم حالت ته ګورو چې اسم کومه حالت ته، کچیرې حالت اضافي یو بیا مخته حالت ته ګورو چې حالت اضافي صرف په دوه وجه باندې راتلی شي، یا به دی په شروع کې مضافي یا به حرف جر وي. که حرف جر نه وي به دا مضافي، لکه دلته الوالد اسم ده او دی نه مخکې مضاف راغلی ده کتاب الوالد مرکب اضافي. او مرکب اضافي فایده ده چې مرکب اضافي چې حق تلفي بیانه کېږي. لکه یو مثال د قرآن شریف چې مالک یوم الدین دی ولا اردو راځي بدلې کې دین کا مالک. د مضاف او مضاف الیه په درمیان چې عبارت راتلی شي لکه بدلې کې دین کا مالک، دلته دا مرکب اضافي ده او دا دین چې دا دیول تعلق بدلې سره ده او مالک سره ده. او موږ ویلو چې اردو چې اول مضاف الیه راځي او دینه بعد مضاف راځي، او عربي چې اول مضاف راځي بعد چې مضاف الیه راځي. دا چې کله موږ جوړو بیا داسې بدلې کې دین کا مالک، بدلې کې دین کا مالک. نو موږ دا ویله چې اردو چې پهله مضاف الیه او دینه بعد مضافي، دینه چې کله موږ عربي جوړو بیا موږ مضاف ورته مخته کوو او مضاف الیه به پسې شاته کوو. لکه جیسا کہ بدلے کا دین کا مالک، دین ته په عربي چې یم وایي او مالک ته مالک وایي، بدلې ته وایي بدلې ته دلته الدین استعمال سره د جزا. دا موږ ویلو چې اردو چې اول مضاف الیه شاته مضافي، دین چې کله موږ عربي جوړو موږ مضاف ورته مخته کوو، لبس مالک الیوم او دا بس یوم الدین. او دلته د یوم دوه بچ راغلی دی چې موږ دا یوم ځکه به دا یوم اخلو چې دا یوم به ما بعد دپاره مضافي او ما قبل دپاره به مضاف الیه، او که چیرې موږ د الف لام واخلو بیا دا مضاف نشي جوړېدلی، بیا دا موږ الیوم به نه اخلو ځکه چې که چیرې موږ الیوم واخلو د الیوم مضاف الیه دوه سره کوکې کېږي، بیا موږ مضاف علاماتو چې ویلو چې مضاف په شروع کې الف لام نه راځي او الیوم په شروع کې الف لام ده، و داسې مالک یوم الدین. او قرآن شریف چې مالک یوم الدین ځکه اسم سره ده چې دی نه مخکې د الفاظ مطابقت له وجې نه ټول مجرور دي، دی له وجې نه مالک مجرور راوړی ده. اوس به موږ د مرکب اضافي چې اسم معرفي اقسام والاستعمال وایو. موږ د معرفي اقسام ویلو چې معرفي اقسام ودي: اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اسم منادا، مضاف. اسم معرفي الاقسام موږ ویلو چې اسم معرفي یو اقسام دي: اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اسم منادا، مضاف. اوس به موږ مرکب اضافي چې اول د ضمایر کا استعمال وایو. ضمیر هغه اسم ده چې ضمیر هغه چې په اسم جی باندې استعمال سوی وي، او ضمیر ولده قسمونه دي: علیحده آنے والی، جوړ کر آنے والی. علیحده آنے والی ضمایر ته عربي چې وایي منفصله، او جوړ کر آنے والی ضمایر ته عربي چې وایي متصله. ضمایر ول دوه اقسام دي، دوه جزان دي، متصله یا منفصله دي. ول دوه جزان ځکه دي چې کله موږ د اسم استعمال ویله نو اسم استعمال چې موږ د اسم دوه اقسام ویله تام او ناقص، او دا همیشه په اسم جی باندې استعمالیږي، دی له وجې نه
ضمیر ول دو اقسام دي متصله منفصله. د متصله دا په درې سرکو حالات شرط لای حالت فاعل مفعول او اضافي. منفصله ضمیر دا صرف فاعل مفعول چې استعمالېږي. موږ ضمائر ویل چې متصله ضمائر د فاعل مفعول اضافي درې سرکو حالات شرط لای او منفصله صرف فاعل مفعول. اوس په دو حالات چې موږ صرف اضافي حالت وایو ځکه چې موږ مرکب اضافي چې لګایو او مرکب اضافي چې صرف موږ اضافي حالت استعمالو لکه مثال کتابه. اوس کا کتاب دې چې کتاب مضاف او هو ضمیر مضاف الیه دا هو ضمیر چې دا همیشه لپاره د مضاف الیه په جبان استعمالېږي اگر کا متصله ضمیر چې هغه چې د اضافي استعمالېږي هغه هو هما هم هو هما هم ها هما هن کا کما کم کی کما کننا یا نانا. جیسے کتاب ہو کتاب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ. او سوال دا ده چې کتاب مضاف د چې نه په دبر شروع چې الف لام ثانی په اخر تنوین سا لیکن هو ضمیر مضاف الیہ د خدای نه کسران دراغلی ځکه چې ضمیر ټول مبني دي او مبني چې صرف مبني من صرف یو قسم اعراب راځي اول اعراب په بدلول د عامل سره نه بدلیږي. او دوم مثال کتابه جیسے دا هو ضمیر دا په مضاف الیہ په جبان استعمال سره ده لیکن دا کتاب حالت مفعولی چې دا او یو اسم حالت مفعول چې تب استعمالیږي چې کله دین مخ فعلی دین مخ فعل راځي قرأ کتابه اس نے اپنی کتاب پڑھا. من حرف جار رب مجرور مضاف هم ضمیر مضاف الیہ مرکب جاری مرکب اضافي. اوس مرکب اضافي ویله مرکب اضافي چې کله موږ دی پر موږ پنځونو قاعده کو ضمائر کا نام استعمال کا نام مبني استثناء معنا. ضمیر کا نام د موږ گراف نه باسو او د موږ پیژنې چې دا څنګه الله کوم ضمیر کا نام استعمال کا نام مبني استثناء اور معنا. نه موږ ضمیر کا نام د موږ گراف نه باسو جیسا کہ هو د واحد مذکر غائب حالت فاعلی دیوال درې سره که حالات یو شای راځي هو ځکه چې دا ضمایر ټول مبني دي او مبني باندې یو شای اعراب راځي یعنی د اعراب بدلیږي نه. استثناء دا چې د یوې قاعدې خلاف خبر وسی لکه دا هم دا اصل چې هم و هم ولې څه ځکه چې هم اصل چې دا چې کله دینه مخکې مضاف راغلی نو بیا دا میر ربي هم جوړ سره ربي مضاف هم ضمیر مضاف الیه مدا په ویل چې ګران ودیله وجنه هم نه هم جوړ ک او هم اور هم دواړو معنی یو شاید هم جمع مذکر غایب کې هم جمع مذکر غایب لپاره استعمالېږي او هم جمع مذکر غایب لپاره استعمالېږي. اس کا دیول ترجمه بسی میر ربهم ان کے رب کی طرف سے د او ټولو رب له طرف نه. دو مثال انفسکم انفس مضاف کوم ضمیر مضاف الیه دیول ترجمه بسی انفسکم تاسو خپل تاسو نفسونه تاسو الجانونه لیکن کچېرې دا انفس دا کوم ضمیر مضاف الیه د دغه هدایت مضاف الیه په جبان دي استعمال سره ده او انفس دا مفعولی حالت ده د مفعولی حالت مفعول مر په هغه وخت باندې استعمالو چې کله دینه مخ فعل راغلی نو دینه مخ فعل دا کو انفسکم تاسو خپل جانونه بچ کو. دلته کتاب مضاف کا ضمیر مضاف الیه کاف ضمیر ځکه د مکسور چې ضمیر ټول مبني دي او کتابه د حالت مفعولی چې دا او حالت مفعولی چې په هغه وخت باندې راځي چې کله دینه مخ فعلی دینه مخ فعل د اقرا فعل امر الته موږ د کاف ضمیر ترجمه مخاطب ته کوله لیکن دلته بچي اقرا کتابه کا تخپل کتاب وایا. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني صدق الله.